د دې مقدس ځای د زیارت کولو تمنا هر انسان کوي او الله رب العزت دې د هر چا دا تمنا پوره کړي. لیکن دا خبره یاد ساتئ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي انما هي لذکر الله والصلاة وقراءة القرآن. دا مساجد چې دي دا د الله د ذکر دپاره جوړ دي، دا د مونځ دپاره جوړ دي، دا د قرآن د لوستلو دپاره جوړ دي. نو لہذا که مونږ یو چاته دا سعادت ملاو شي، دا سعادت ورته حاصل شي، نو په دې ځای کې دې هغه فضول کارونه نه کوي، عبث کارونه دې نه کوي، تصویران او ویډیوګانې دې نه جوړوي. دا د دې ځای هتک دی، دا د دې ځای بې حرمتي ده، دا د دې ځای بېعزتي او سپکاوی دی. او که چا کړي نو توبه دې پرې وباسي. پکار ده چې دلته یو انسان لاړ شي، طوافونه دې وکړي د الله د کور نه. پکار ده چې دلته یو انسان لاړ شي، په دې ځای کې دې لمونځونه وکړي، ځکه په دې ځای کې د لمونځ کولو ثواب په نسبت د نورو مساجدو هغه ډېر زیات دی. د الله رب العزت نه دی د تمام عمر او د تیر شوي عمر د ګناهونو مغفرت وغواړي، بخشش دې وغواړي، ځکه دا مقدس ځای دی. په دې کې الله تعالی د چا دعا نه رد کوي، الله د چا فریاد نه رد کوي، الله د چا سوال نه رد کوي. او دویم دا چې دا تصویران، دا ویډیوګانې کول د دې صرف یو مطلب دی، هغه دا چې زه دا خپل عمل بل ته ښیم چې ای خلکو خبر شئ ما هم حج وکړو، ای خلکو خبر شئ ما ووینئ زه په مسجد حرام کې ولاړ یم، زه په مسجد نبوي کې ولاړ یم، زه دلته ولاړ یم، زه هلته ولاړ یم. د دې بل هیڅ مطلب نشته ما سوا د ریا نه. دا خپل عمل بل ته ښیو، ریا ته. او دا خبره یاد وساتئ چې ریا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم شرک ویلی دی. من صلی یرایی فقد اشرک. مونځ دې وکړو د ریا دپاره شرک دې وکړه، صدقه دې وکړه د ریا دپاره شرک دې وکړه، روژه دې ونیوله د ریا دپاره شرک دې وکړه، حج او عمره دې وکړه د ریا دپاره شرک دې وکړه. او حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته شرک اصغر ویلی دی، وړوکی شرک. او بیا ویلي دي چې دا د انسان په زړه کې د میږي د رفتار نه هم ډېر پټ ځي، د میږي په رفتار انسان نه پوهېږي. نو داسې دا ریا د ده په زړه کې او د ده په دې زړه کې چلیږي، خو دا داسې محسوسوي چې زه ریا نه کوم. او قرآن کریم کې الله فرمایي چې د ریا کوونکي دا عمل چې دی دا برباد دی، داسې برباد دی. الله یو مثال ذکر کړی دی، وایي کمثل صفوان علیه تراب فاصابه وابل فترکه صلدا. مثال دی یو اوار کاڼي دی چې په هغې باندې یو مشت خاوره پرته وي او چپو والا او شیبهدار باران هغې ته ورسي او د هغه ګټې نه ټوله خاوره یوسي. نو داسې د دې مرایي انسان هغه عمل برباد دی، ضایع دی، چې کله د ده په دې عمل باندې د ریا چپې راغلې، د ریا باران راغلی، نو ثواب یې سین